په غسل کې ګرځي دنیا په غسل کې ګرځي په غسل کې کوم سيزونه فرض دي دا خزي او نر په پوي نه دي تاسو تجربه وکړئ زنانه چې لامبي داغه سر کې کمسۍ وي او د سر د پاسه او بواري په ځان باندې او جامې واغوندي اوس مسله څه ده مسله دا ده چې خزبه په سر دومره وباچی چې د سر د ویختو بیخونو ته اوبه ورسي د ویختو دننه بیخونه لامده شي دا د پاسه په سر اوبه واچي ګیره ده مثلا یو سړی دی غټه ګیره ده او ته غسل کې نو لون لاس په دې مخ او ګیره کې وهي چې دا د مخ سرمن دی لمده شي دا د مخ سرمن نه لمده بس وبو په ځان وړي او په دې ګیره داسې لون لاس راکړي مسه پیو حالانکه پاغي چرته غسل نو دا ټول خلق په غسل کې ګرځي منځونه په غسل کې کوي ځکه چې د اودس او د غسل طور طریقه نه ورزي زده کړې نه ده تاسو د مولاتوب دنیا ته کراشه د اودس او د غسل او د منځ فرائض په دې باندې سونه کتابونه ډک دي سونه زب خداوند چې هر یو مولا هم په نه پويږي نو دیو جن عزیزانو چې څنګه منځ فرض ده داسې احکام د منځ د کول فرض نو احکامو د منځ کې یو او دسم دا او دس طور و طریقه زده کول دا فرض اوس تاسو چې په او دس کې لاسونه وینځئ لاسونه د دې څنګهلی تر گیټای پورې د گیټای نه د کپاس وینځل شروع کړه دا به اسراف کې راځي خپې چې وینځئ نو د خپې تر دې خنګري پورې دا د خپې دا گیټای چې ده تر دې دې پورې وینځل چې دي دا دومره ایریا د خپې دا فرض ده کدینه پاس دی وینځل شروع کو بعضی سړی شیخ غوندي بډې وای او تر دې دې پورې خپوین نو پاودس کې تر دې دې پورې چې خپوینځي نو دا اسراف دی مخ د دې غوګونو دا نرمي چې دې ته نرمي وای ښه بوسخکای ورته نو یو نو کسوړای ورته د دې نرمو او د دې ریه ترمنځه د دې زنینا یو انچای لاندې دا ایریا د مخته دا دومره حساب وینځ دا بلمده او دومره بلمده چې یو ساس کې یا دو ساس کې وبتی پریوزي تاسو اړ یو سره چې او داس کوي د سلو د سونو به
یو سړی په اودس لګوي دا اسراف دی او کوم سړی چې اسراف کوي داغه متعلق پیغمبر فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې اسراف کوون کې به پالان دي تاخچه د جهنم کې پروت علماء لیکي چې تراله او جمع ولاړه ده او یو داسې سړی مخ کې ولاړ دی چې ستا په مخ کې زنا کړې ده او شراب اسکلي ستا په مخ کې او هغه په مصلی ولاړ دی او مخ کې جمع ورکي او تا ورپسې نیت ونه تړلو نو تارک الجماعت شیطان اخرس د جمع ترکون کې ګونګې شیطان هغه پسې به نیت تړي ځان نه به ښه ګڼې ته چې هغه پسې نیت نه تړي خو ځان به د هغه نه ښه ګڼې او چې ځان د هغه نه ښه ګڼې نو دا غرور دی او د غرور ګناه به خدای په قیامت کې نه معاف نو کمی صیغه د امر چې د احکام راغلي دي دا فرض دی فرض دا معنا چې د دې ترکون کې سخت مجرم دی او دین انکار کون کې چې دی هغه کافر دی مثلا که یو سړی دا وایي چې زه مونځ نه منم چې دا فرض دی زکات نه منم چې دا فرض دی حج نه منم چې دا فرض دی نو دا کافر دی اوس دولت شته او حج ته نه ځي نو سخت مجرم دی زکات پیسې شته او نه ورکوي نو سخت مجرم دی منځ ټیک ټاک او جوړ دی او نه کوي سخت مجرم دی لیکن دلته منځ کې د بعض ائمه اختلاف د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې بی عذر قصدن یو سړی یو منځ قضا کی نو کافر شي یو منځ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې یو منځ سړی قصدن قضا کی نو کافر نشي لیکن یفضی الی الکفر کفر ته ورنږدې شي یو منځ اوس الله دې امان راکړي چې یو سړی کال 12 میاشتې ټکي منځ نه کوي نو دا غي اندازه تاسو لګاو زما ديدانو یو نقطه بل دلته د خوند وور علماء لیکي چې قران ویلي دي چې د منځ اثر داده چې سړی د ګناه نه بچ کی دا قرآنی فیصله ده ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر منځ چې دی دا سړی د ګناه نه او د بدۍ نه بچ کی نو د مقبول منځ اثر داده چې ګناه به نه کوي منظم کې او ګنام کې د دې دا معنا چې ستا د منځ چې دی الله ته مقبول نه دی منځنم کې او ګنام کې منځنم کې او د حرام او د حلال تمیزم در کې نشتا نو دینه دا معلومیږي چې ستاسو منځونه تا ترت کیږي واپس دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ
اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي. الله تا ته ویلو چې ما د هدایت شه صرف دا کتاب تا ته درلېږل ستا هدایت پدې کې ده. بیا تا ته ویلي چې ته دعا کوه چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما ته سم لار وښایه. دا دعا هر وخت کوه. نو ته په مونځ کې وې کنه چې اهدنا الصراط المستقیم، دا درخواست الله ته د هدایت. الله وی هدایت غواړي، درخواست ما ته راکړو، ما ستا درخواست منظور کړو. هدل للمتقین، دا قرآن هدایت ته دې ته ګور او په دې روان. نو د اهدنا الصراط المستقیم درخواست منظوری دا هدل للمتقین. تاسو خیال راغی جی؟ نو ته چې په موږ کې اهدنا الصراط المستقیم وې او بیا قرآن د ځان هدایت نه ګڼې، نو معلومیږي دا چې تا خدای ته درخواست په دروغ وکړو. نو ستا موږ دروغ شو. چې موږ د دروغ شو، نہ خدا ہی ملاو نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. قرآن کے با قیامت کے بدا ټول منځونه ستارا ټول کړی شي او په دې مخ بدرو وشته شي چې تا ما نه هدایت غوښته، ما هدایت درلېګلو، په منځ کې بده هدایت ټکوي ما درلېګلو، تا په عمل نو کړي. معلومیږي دا چې تا دا منځ په دروغه کړو. دا منځونه د خپل سنبال کا او ملائکو ته به وایي چې ویني سي او په دې مړای کې زولنې ورواچو او جهنم ته روان.